أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. خاص د الله د پاره دی، خاص د الله په اختیار کې دی. ما هاغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دی، وما او هاغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دی. وَإِن تُبْدُوا کچرتا ښکاره کوئ تاسو ما هغه څه فی انفسکم چې دی په زړونو ستاسو کې، او تخفوه یا پټوئ هغې لره، یحاسبکم به الله حساب به کوي ستاسو سره د هغې الله تعالی. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پس بخنه به کوي الله تعالی چاته چې وغواړي، او عذاب به ورکوي چاته چې وغواړي. والله علی کل شیء قدیر، او دی الله تعالی په هر څیز باندې قدرت لرونکی. آمن الرسول بما انزل الیه، ایمان راوړی و رسول په هغې څه چې نازل کړلی شوي دته، من ربه د جانبه د رب د ده نه. والمؤمنون او ایمان راوړی و مؤمنانو ملګرو د پیغمبر. کل آمن بالله، دی ټولو ایمان راوړی په الله، و ملائکته په فرشتو د الله، و کتبه او په کتابونو د الله، ورسله او پر رسولانو په پیغمبرانو د الله. لا نفرق بین احد من رسله، من جداوالی نراولو فرق نکو په منځ د یو د دې رسولانو کې، په ټولو مو ایمان دی. وقالو او ویل دوی، سمعنا واوریدل مونږه، واطعنا او تابعداري کړې د مونږه. غفرانکا بخنه وکي مونږ ته، ربنا ای زمونږ ربا، و الیک المصیر او خاص تا طرف ته ای الله درتلل دی. لا یکلف الله نفسا، نه مکلف کوي الله تعالی هیڅ یو نفس لرا، یعنی نه لازموي نه واجبوي الله تعالی په هیڅ یو نفس باندې، الا وسعها مگر هغه څه چې د ده په وس کې وي، د ده په طاقت کې وي. لها دی د دې نفس دپاره ما ثواب د هغې نیکو عملونو کسبت چې کوم د کړي دي، وعلیها او دی په دې نفس باندې ما سزا د هغې بدو عملونو اکتسبت چې کوم د کسب کړي دي. ربنا ای زمونږ ربا، لا تؤاخذنا منسی مونږ لرا، ان نسینا که چرته هیر شي زمونږ حکم ستا، او اخطأنا یا خطا وشي زمونږ غلطي وشي زمونږ. ربنا ای زمونږ ربا، ولا تحمل علینا اسرا مږ دې په مونږ باندې، اسرا هغې درون بار لرا، هغې سخت سخت حکمونو لرا. کما حملته علی الذین، لکه چې کېښودلي وو دغه حکمونه ته په هغې کسانو من قبلنا چې وو مخکې زموږ نه. مږ دې په موږ یعنې مه لازموي په موږ باندې داسې حکمونه چې د هغې بس زموږ نشته، چې د هغې طاقت زموږ نشته. ربنا ای زمونږ ربا، ولا تحملنا او مبار کوي په مږ دې ملازم کوي په مونږ باندې، ما هغه څه لا طاقت لنا به چې نشته دې طاقت مونږ لره د هغې، یعنې په هغې باندې د عمل کولو.
واعف عنا معفی وکی منگتا واغفر لنا او ابخی منگا وارحمنا او رحم وکی پمنگا انت مولانا تی اے اللہ مددگار زمنگا فانصرنا علی القوم الكافرین بس امداد وکی زمنگا پا مقابلہ دا قوم کافرانو کی. سورة البقرہ ختم شو. اللہ تعالیٰ دے بخبل دربار کی قبول او منظور کی. خدای پاک تی زمونږ قبرونه په دې سره ښایسته کی او روښانه کی. خدای پاک دې د دواړو جهانو خوشحالۍ کامیابۍ مونږ ټولو ته نصیب کی. خدای دې دا قرآن پاک زمونږ نه چرې جدا کوي نه، چرې لرې کوي نه. دا قرآن دې خدای پاک زمونږ دپاره د نجات هغه اسلحه وګرځي، د نجات سبب دې خدای زمونږ دپاره وګرځي. آمین.